السلام علیکم. زما نوم ډاکټر طاهر الله خان دی او لیډرینګ هسپتال کې زه د جامع او د غاښونو شعبې کې اسسټنټ پروفیسر په طور باندې کار کوم. زموږ نه اکثر ملګري یا مریضان تپوس کوي چې غاښونه زموږ ولې خرابېږي، زموږ چې پلار نیکه و د هغې غاښونه به ټیک کړو. د دې عام وجه دغه ده چې موږ نن سبا وخت کې چې کم د ډیری پروډکټس دي، یعنی د فیکټرۍ کې او د چپس شو، د خواږه شو، دا ډېر زیات استعمالیږي. چې موږ کم مشران وو هغوی کې چونکې هغه به ساده خوراک و، یو به یې سحر روټۍ خوړه، ماښام روټۍ خوړه، هم د غنمو یا د جوار روټۍ به وه. په هغې کې چې کم د شوګر یعنی د چینی مقدار چې و هغه به بالکل په نشته باندې شمېر و، نو د هغوی غاښونه هم په نه خرابېدل. زمونږ چې کم خاص کر نن سبا د خلکو او په دې کې به زه دا سپیشلی وایم چې د ماشومانو غاښونه ولې زیات خرابېږي. زمونږ چې کم ماشومان وي اکثر تاسو به کتلی وي زمونږ چې کم سټورز دي په دې کې هم د ټافیانې، چاکلیټس او چپس دا شیزونه ډېر زیات یعنې ایزیلی په اسانۍ سره دستیاب وي. چې موږ د کم کلي دوکانونه دي واړه واړه دوکانونه موجود دي، نو دې کې هم دا شیزونه وافر مقدار باندې موجود وي. نو مونږ خو یو دا کولی شو چې خپل ماشومانو دپاره چې هغوی یو دا عادت واچوو. ماشومانو کې مشکل وي خو چې مونږ د ټافیانې، چپس دا شیزونه او د کم ډیری پروډکټس دي، جوسز، حلاوه، بسکټ شو، چپس شو، څومره هم ډیری پروډکټس دي، د دې مقدار څو کم نه کم ورکوو نو دا به انشاءالله زموږ ماشومانو غاښونه به بچ شي. او بل ماشومان مونږ کوشش کوو چې دې شیزونه راواړو فروټس طرف ته، نو هغه صحت به یې هم ښه وي، عام صحت به یې هم ښه وي او غاښونه به یې هم انشاءالله ښه وي. فروټس شو، فریش فروټس شول او ډرای فروټس، نو هغې سره غاښونه انشاءالله کم خرابېږي. چې کم عام خلک دي یعنی بالغ، نو هغې دپاره زما دا میسج دی چې مونږ کله هم یو خو اکثر زمونږ په معاشره کې یو دا یعنی غلط شانتې رواج دی چې مونږ اکثر سهار کې چې کم برش کوو نو اکثر نشتې نه مخکې کوو. نو یو خو دا مونږ غلطي کوو چې برش کم پکار دی، ناشتې نه چې مونږ وروسته وکړو نو غاښونو دپاره ډېر فایدهمند دی. او دغه څنګه دی چې مونږ د شپې او د کیږو چې کله مونږ بسترې ته ځو هغې نه مخکې مونږ برش وکړو، هغه ډېر ضروري دی. اکثر مونږ د شپې نه کوو او په د سهار نه هم د شپې والا چې کوم برش دی دا ډېر ضروري دی. هغې فایده دا ده چې کله مونږ اوده شو زمونږ په خولې کې چې کومه لاړه راځي نو هغه چونکې د صفایۍ کار هم کوي، نو چې کله انسان اوده شي د لاړې مقدار ډېر موجود شي، نه په نشته باندې شمېر وي، نو چې کم هم جراثیم په خولې کې موجود وي نو دې دپاره موقع میلو شي هغه صفا کېږي نه، یعنې لاندې خېټه ته نه ځي، نو هغه هلته کار کوي. یو دا مونږه ضرور خپل عادت جوړ کوو. او بل چې کوم دی مونږ چې کله هم خوراک کوو لکه نن سبا چې مونږ چای، بسکټ وي، سموسې وي، بیکټیریا ته اصل کې څه پکار دی چې هغې ته څه نه څه تقریبا 3-4 غنټې پس هغې ته څه خوراک شی میلاو شي نو ژوندي وي. نو مونږ اکثر چې وګورو که په دفترو کې که کور کې نن سبا دا روټین جوړ دی چې 2-3 غنټې پس مونږ څه نه څه خوراک کوو. نو که مونږ په خوراک کې دورانیه لږ زیاته شي نو هغې سره د بیکټیریا چې کم خوراک وي هغه ته نه میلاویږي، نو هغې بیا مړ کېږي زر. نو موږ په خپل خوراک کې دا احتیاط کوو چې لږ ټایم زیات ورکوو. او څنګه ماشومانو دپاره چې بهتر دی چې د کم یعنی آرټیفیشل موږ دا وایو چې کم شی فیکټري کې جوړیږي هغه کې چاکلیټس راځي، چپس راځي، ډیری پروډکټس راځي، نو موږ کوشش کوو دا چې کم شي کې شوګر وي دا د غاښونو دشمن دی. نو موږ کوشش کوو چې موږ هم دا جوسیز شو، دا شیزونه شو، دا کینډیز او چاکلیټس دا شیزونه موږ کم کو، نو انشاءالله زموږ چې کم غاښونو صحت دا به ښه وي.